او موږ ټول د خپل ځان لپاره زندګي تېروو او دا خلک د نورو خلکو لپاره زندګي تېروي او دا ټول ډېر مقصدي کار دا چې د الله مخلوق په راه راست باندې راشي په کومه طریقه به راځي د دوی شپه ورځ دا سوچونه د دوی شپه ورځ دا فکر وي موږ د دنیا په فکرونو کې غرقا پراته او دوی فکر دی د مخلوق خدا په فکر کې غرقا پراته وي د دوی خلکو مقام او مرتبه هغه الله ته معلومه ده چې صدر رحمت الله علیه فرمایي یک زمانه صحبت با اولیاء بهتر است سال طاعت میریا یو شیبه داسې خلکو سره ناسته د دوی په مجلس باندې ناسته تا د ډېرو خیر او برکت نه ډکه وي او ډېر الله پاک په انسان د ډېر لوی مقصدي څیزونه ورکړي د انسان ټول ورسره روښانه شي موږ خو لکه مونږ تاسو دې مجلسونو کې ډېر کښېنو نو موږ ته ډېر احساس نه کېږي خو چې کوم خلک لومړی دې مجلس ته راشي په هغوی باندې یو ډېر عجیبه کیفیت تاری کېږي او هغوی سره عجیبه کیفیت هغې سره جوړ شي ځکه هغوی یو ناشنا ماحول وویني یو ناشنا کیفیت سره شیخ سعدي رحمت الله علیه په دې ګلستان کې یو عجیبه واقعه لیکلې ده د دې شاعرانو ډېر عجیبه مزاج دی او د دوی ډېر عجیبه طبیعتونه دي او دوی په دې خپلو طبیعتونو کې په دې خپلو مزاجونو کې د څیزونو سره خبرې اترې دا د دوی یو خپل کیفیت وي د شیخ سعدي رحمت الله علیه ووایي زه یو ځل چې کوم دی نو حمام ته راغلم کوم ځای کې به پخوا دا غسلخانې وي او خلکو به لامبل د هغې نه به اوبه رابهېدې نو تاسو وګورئ چې اوبه رابهېږي دا د نالۍ شکل اختیار کړي او بیا په دې نالۍ کې تورې خټې پیدا شي او بیا دې کې پکوړې پیدا شي نو وایي زه داسې یو ځل په دې لار باندې راتلم چې د حمام ته راورسېدم دې نالۍ ته ودرېدم وایي دې نالۍ نه زبردسته خوشبويي راځي وایي زه مریان شوم چې چېرته د حمام توره سخه نالۍ او چېرته دومره زبردسته خوشبويي وایي زه هغې ته کېناستم او هغې خټې سره مې خبرې شروع کړې گلستان کی دا واقعہ نکلی نا یہ لیے خوشبوئی در حمام میں روزے رسید است و از دست محبوبی بدست بدو گفتم که مشکی یاغی بری که بوی دلا بیزی بستن یاغی خط تکی نستم او یاغی خط تمیوی چه تحلا توایا چه مشتر تلوم کامل تتویا بدو گفتم که مشکی یاغی بری که بوی دلا بیزی بستن بگفتم من گلی ناجیز بودم ولكن مدت باب نشستم بما تريد شيء سالم حقيقة تفسنا مكان حقيقة تقول مردانا خيرا بقفت من إلي ناجيز بودم ولكن مدت باب نشستم جمالي هم نشيد من نصر كذا كل ما يتبوسكي بخشبوية تبوسكي يشيبه بلغل بخواك ناستي گلی خوشبوئی در حمام روزی رسید است و از دست محبوبی بدستم بردو گفتم که مشکی آبی بری که بوی دلاویزی تو مستم و گفتا من گلی ناچیز بودم ولیکن مدت بعد نشستم جمالی هم نشی در من اثر کردی وگرنه من هما حاکم کی بودم حقیقت میں گوری دیر مختار خطم انسان کے روز بے کمال پیدا شد فدې صحبت باندې ځکه چې صدر رحمت الله علیه فرمایي یک زمانه صحبت با اولیاء بهتر السلطان طاعت بیویه علامه نووي رحمت الله علیه یو واقعه لیکلې وایي زه حج د بیت الله ته لاړم حج مې ما سره یو کاکا په حج کې هذاك روز د حدیث ماته الله ویل د حدیث مې استاد بلا کتاب نه دا بابا ما سره حج او ویجه ذکر ځکه غلطي وکړم ډېره پټ باندې غلطي زما ونیس او ما ته ووایي چې دې ځای کې دا غلطي وکړم داسې نه دی کول پکار داسې کول پکار چې ما په سوچ وکړم بلکل اکزیکټ خبره به ټول بشي بیا داسې حج کې ډېر احکامات دي ورځې مې بس ګرځېدو بابا زما ملګری او چې کوم ځای کې به ما غلطي کوله ته به زه فورا زما غلطي وي نو ما ته مې غلطي وښودله زه حیران شوم چې کله زه د حج احکامات څلور پنځه ورځې هغه پوره شو او موږ قرباني کوله نو ما دوه قربانۍ وکړې وایي ما نو چې یو خو د موږ باندې هغه دغه چې کوم دی نو چې دا حج مو یو قرباني مې د هغې وکړه او یو قرباني مې راته وکړه چې ما په حج کې ډېرې غلطۍ وکړې نو
مې راغلی خو وي زړه کې مې ډېره سودا وه وي دې بابا نه مې تپوس کوي ما ورته چې تا علم کوم دی وي ما ته چې ما خو علم نه دی زه به چې کوم دی نو عالم دی وي ما ورته وایي چې تا ما ته دومره غټې غټې غلطۍ وښودې او واقعي چې هغه غلطۍ چې ما د حدیث په رڼا کې وکتل واقعي هغه غلطي وه نو ما د یو په ځای دوه قربانۍ وکړې وي ما وایي چې دا حج کې زما کوم نقصان راغلی چې هغه ختم شي او ته به چې وي هغه ته وایي ته څه کار کوې هغه ته زه حجام یم طیب بریتوب کار کوم خلکو له دا سر سنت زموږ دا کار کوم هغه ته چې دا دونه علم دی لکه وي زموږ په علاقه کې د حدیث یو ډېر علمي عالم دی نو چې کله موږ او موږ سره ټیم فارغ شي نو زه د هغې په خوا کې کښېنم نو دا نه ما دا دومره مسایل وي ما مې چې وګوره یو نوی په زندګۍ باندې د یو عالم د صحبت دومره اثر دی نو دا چې موږ دا ټول خلک داسې دوی ته پوره ټیم ورکړي او باقي کې به انسان څومره جوړوي نو دوی د انسانیت په فکر کې وي چې انسان جوړ شي په شکل خو موږ ټول انسان دی خو چې کله انسان په حقیقت کې انسان شي باندې فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیال چې کله دا انسان دغه مقام ته رارسي پاک پیغمبر په شپه د معراج باندې اسمانونو ته روان دی یو مقام داسې راغی جبریل علیه السلام ورته د خپل پیغمبر مخکې ورته یوازې د الله نبی ورته وایي جبریل زما د دومره ملګرتیا وکړه خلک ملګري په لار کې نه پوهېږي ته به زما ملګرتیا کې ورته د خدای پیغمبر زما مړه غواړي خو ته مخکې اجازه نشته اگر یک سره مولی برتر فرم فروغ تجلا بسوزت فرم دیگه بقا دا بیختم برزم مخی میوزر سوزی انسان داغین مخی روان دی داغو مقام و مرتبه نچکل انسانی داغو به انسانیت معیار کور رسی پاک پیغمبر طول انسانیت دا انسانیت معیار و جو انسان سیگ انسان بکار دی و زمان جهنت تو انسان موجود مخبر پولا دا جنب خیلی بلکل بدر مقاتله او اغیط عروس شیء مخکارم او بیاخر بالنعمت الله دې زموږ د ټولو په حالاتو باندې رحم بیا هغې طرف ته راوالي انسان ته بیا ځناور جوړوي نو دا نیکان خلک په دې سوچ او فکر کې دي چې د انسان په هغه خپل انسانیت کې او په هغه خپل سړیتوب کې راټینګ شي دلته قرآن ښایي دلته حدیث ښایي دلته د پیغمبر تعلیمات ښایي څنګه چې نبي علیه السلام په صحابو محنت کړو خشته خشته خلک دې جوړ شوي داسې دوی محنت کوي چې د خلکو د خشته خشته خلک جوړ شي الله دې د دوی دا محنتونه زموږ دپاره مقبول او منظور کړي د دوی دعاګانې مسجونه د الله پاک هغه منظور او دعا وکړي نو دوی هر ځای ته تشریف یوسي مقصد یې دا دی چې په هغه ځای کې د دین رڼا خپره شي دیني مرکزونه قایم شي نو دلته په دې مقصد باندې نور خو هغه خپل مشن د دوی جاري وي نو خاص کر د جومات کې بعضې کارونه داسې دي چې هغه چې کمپنۍ د تعمیر او ترقۍ لپاره چې هغه ضروري دي نو دا بزرګان دي چې دوی دعاګانې وکړي د دوی په دعاګانو باندې الله پاک دا کار په محتوات باندې وشي نو د هغې دپاره دوی د جومات ته تشریف اوري کړی یو صدقه جاریه ده بعضې څیزونه خو داسې چې د هغې نه ته پیدا کړې نو هغه چې کوم دی نو سړي ته ثواب دی یا تا ته څوک دعا کوي نو تا ته به بعضې څیزونه صدقه جاریه وي نو دا جوماتونه دا مدارس دا د صدقه جاریه کې راځي یا وروره که چاته یاد یې وکړي که تاسو پېژنئ وګوره که چاته پته یې وکړي نو چې هغه راځي په دې ځای باندې هغه لمونځ کوي هغه په دې باندې تلاوت کوي هغه په دې باندې ذکر و اسرار کوي نو انشاءالله د دې ټولو خلکو به پکې برپور حسوي ستا به پکې برپور حسوي بغیر د سویرانه او بغیر د نو دا خو نیکان خلک د دوی دا خبره ډېره سیریس الي دوی ته پوهېږي د دوی ډېر غټ سوچ دا وي چې جومات قایم شي مدرسه قایم شي د ذکر و اسرار ځای قایم شي دوی د دې لپاره موږ خو شعر پکې راشي نوکري راشي موږ چې د نیکانو خلکو ته ورنږدې شو زموږ سوچ او فکر دا کوي موږ وایو شعر په کومه طریقه باندې به زموږ دغه ته دولت او پیسې راشي موږ د پیسو سوچ کوو دا خلک د نیکیا سوچ کوي دا خلک د خپلو زړونو سوچ کوي د جوماتونو سوچ کوي د مدارسو سوچ کوي هغه ماشومانو دپاره نسلونو دپاره سوچ کوي چې دا چې کوم دی نو مطلب دا چې مخکې زموږ او ستاسو دپاره د آخرت لویه توښه لویه زرغینه او لویه ذریعه چې کوم دی نو جوړه شي دا نیکان خلک دي دا ډېر هوښیار خلک دي دا الله په حدیث پاک راځي په ورځ د قیامت باندې به الله پاک اعلان وکړي چې د میدان محشر نه هوښیار خلک فرشتې به عرض وکړي یا الله د هوښیارو خلکو نه څوک راځي څوک را روان کړو وی الله پاک ورته هغه خلک را روان کړي چې چا به زما ذکر کوي په ناسته په فلاسته په ولاوه په هر حالت کې نو ته صرف دا نیکان خلک دا ذکر کوي موږ ته څه پته لګي موږ اکثر ډوډۍ ته پلاستیک کلمه رانهیږي په موږ کې ولاړو صورت رانهیږي چې کوم صورت ومومي او کوم زموږ مولوي صاحب الله پاک وبخښي هغه وایي سړي جومات کې مونځ کوم وي چې مونځ یې وکړو وي ماشوم وي ته وي بچی
وی چې کله دا خلک منځو کې نو ورته وایي چې بابا د خیراتي ډوډۍ پخ کړې د ډوډۍ راوړل چې خیراتي ډوډۍ وخوري نو هغه ورته وایي ماشوم بعضې ماشومانو ډېر هوښیار ډېر وړاندې ډېر زیات وي د ماشومان وظیفه ته پرېښودی نو بس هغه ماشوم پکې اوس د خپل سره ته اضافه کړه پلار ورته وایي چې د خلکو ته وایي چې ډوډۍ را راشي نو دا ماشوم پکې اوس د ځانه نه اضافه کړې ده ماشوم د هغه جومات دروازې سره ولاړ دی او چې کوم سړی د جومات ته راځي نو بابا لمونځ به وکړو نو هغه ورته وایي چې لمونځ به وکړو نو یې راته ووایي چې بابا د امام په منځ کې کوم څه کوي نو بس خدای جل سوال دی هغه ته چاته یاد و چې تا خو یاره بچي اوس صورت خو موږ ته نه چې امام کوم صورت ویلي وی ښځه چې خبره شي بس ما تپوس کوم بلا کسان راځي بس لا ټولې کسان ناس راځي چې دا غي ته تپوس کوم ورته وی بابا تاسو څه کوئ ورته وی امام کوم صورت وی بچي په ډول کار کې دا صورت وی په دې کې دا صورت وی تاسو هغه وی ته په باندې سره کیسه لا نو چې ما سره خیراتي وړه په خبره بچا نو د سره په یاد لري کسان روان دي او نور خلک چې کوم ځای پلار ورته چې خبيثه تاسو خو باندې چې جماعت ته خلک تاسو یو ټول کسان راوځي جماعت ته دا کسان وي بابا تا په کوم پاکټ لګاولو چې تا چې موږ گزاري نو دا چې موږ په تاسو ته د بیت الامام سره په یاد او دا نو په دې کې چې څه راغلي امي ته خدای په دې امام باندې کې کوم صورت ویلي چې څنګه ته امام د صورت په دې کې راغلی په موږ چې شي دا په چې الله دې په ټول په حالت راغلو چې مو خو کو جماعت ته راځو دا موږ د دکان جوړ کړی دا موږ د دنیاداري جوړ کړی دا یو کار نه ده او دا نه کار خلک یو کار کی کوشش کوي چې په دغه ځای دنیاداري جوړ کړي چې هغه څنګه خپل بچیان ته ورشي دا موږ ته دنیا ښکاري چې نه کار خو په قدم کې دروزي امي ته کې اخرت سوچ کوي امي ته اخرت د فکر په کار راځي دا خلک د اخرت د فکر په کار راغلي دي الله الذي راتون زموږ استاد د پر هدایت او د کلیه ذریعہ وګرځي او الله دې کومه دا قانون هغه چې کومه په خطر کمال الله پاک سره ورسي او چې نبی د مقصد لپاره راغلی الله دې دې ته کومه ترقی ورکړي او الله دې په دې کې دوی کامیابی ورکړي څو خبر د تاسو په وړاندې وکړي الله دې په بلد عمل کولو توفیق راکړي تاسو د عمل کولو توفیق راکړي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك